نن سبا چې دا کم دور روان دی دا 21مه صدي چې ده دې کې هغه قومونه به ترقي کوي چې کوم د تعلیم او د ټکنالوژي طرف ته توجه ورکړي. نن تاسو وګورئ د چاینا، د ملیشیا، د ساوث کوریا که د هغوی اکانومي روانه ده، د هغوی د قوم ټرانسفارمیشن شوی دی، نو د هغې بنیاد چې دی هغه هغوی په تعلیم باندې توجه ورکړې ده او هغې د وجې نه هغه شی سلسله روانه شوې ده. زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې عمران صاحب دا وویل چې دوی زیات فوکس په دې باندې کوي چې د سټوډنټس کیریکټر بلډینګ او سره چې نالج کې د هغوی اضافه وشي. ما ته یاد دي د دې کله چې موږ میټرک کوو نو هغه وخت کې به په دې باندې توجه وه چې یاره د میټرک امتحان چې ورکوې چې یاره زیات شیټونه چا ډک کړل نو وایي به چې یاره ده ډېر ښه پرچه وکړه. زه چې کله امریکې ته لاړم او هلته کې ما سبق وی نو دا غزي په سیسټم کې زمونږ د اکنامکس ټیسټ و او پروفیسر راته وی چې اوپن بک ټیسټ وي. مونږ زه حیران شوم چې اوپن بک ټیسټ څه مطلب دی چې کتاب د سره کلو به پروت وي او ټیسټ پکې دا څنګه دا خو مونږ څه ته نه و اورېدلی. هغه بیسک د هغې دغه دا و چې تاسو هغه کانسیپټ باندې پوه شئ او هغه کانسیپټ چې اپلای کولی شئ. نو دغه دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې عمران صاحب چې وویل چې دوی بیسک هغه دغه دا دی چې نالج چې دی هغه امپارټ کړي خپل سټوډنټس ته. زمونږ زه د پرایویټ ایجوکیشن څومره سکولس دي د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم ځکه چې دلته کې چې کوم لوی ګیپ دی د ګورنمنټ هغه شان ته نشي پوره کولی او په دې کې پرایویټ سکولس چې دی هغه یو اهم کردار ادا کوي. خو اوس هم د دې ضرورت دی چې مونږ نور هم دې باندې فوکس کړو. یو زما به ټول دلته کې ناست والدین صاحبان ټول خلکو ته به مې دا درخواست وي چې په تعلیم باندې چې کوم مونږ خپل بچو باندې خرچ کوو دا د خرچ نه ګڼو، دا زمونږ را روان مستقبل لپاره انویسټمنټ دی او دغه شانتې پکار دی چې حکومتونه هم چې دی هغه هم د ایجوکیشن باندې چې کم خرچه کیږي هغه د خرچه نه ګڼي بلکې یو انویسټمنټ یې وګڼي او په دغې حوالې سره دې له توجه ورکړي نو مونږ به هله ترقي کولی شو. نن په دنیا کې څومره هم چې ترقي یافته ملکونه دي هغوی 3% او 4% د خپل جي ډي پي چې ده هغه خرچ کوي لګیا دي. مونږ بدقسمتۍ نه په پاکستان کې د 1% خو شاته ته خرچ کوو. د ضرورت دی چې مونږ دې باندې تعلیم باندې نور هم توجه ورکړو. بیا خاص کر که مونږ وګورو دا اوس چې کوم صورتحال په دنیا کې جوړ دی که تاسو وګورئ نو مسلم دنیا سره ډېر دغه شته وسایل شته، تیل شته، دغه شته خو مونږ وروستو پاتې شیو او وروستو ځکه پاتې شیو چې مونږ تعلیم طرف ته او ټکنالوژي طرف ته توجه نه ده ورکړې. یو وخت و چې البیروني د ابن سینا داسې نور ډېر لوی نومونه وو چې هغه مسلم سکالرز وو او هغوی به د میتھس فزکس او په نور څیزونو کې هغوی دا دنیا لیډ کوله. نن مونږ پای کې وروستو پاتې شو نو دې طرف ته توجه ورکولو ضرورت دی چې دوباره مونږ خپل هغه شی د ریګین کو. دغه شانتې دا کم عمران صاحب چې په خپل دغه کې وویل چې مونږ په دغه کې د ایجوکیشن په حوالې سره په 157 نمبر یو. دا ډېر د افسوس خبره ده، دې طرف ته توجه ورکول پکار دي ځکه چې که تاسو دنیا کې وګورئ نو تعلیم چې دی دا ایکولایزر دی، دا تاله داسې سکلز راکړي چې ته د هر چا مقابله کولی شي، د مالدار هم مقابله کولی شي، د هر قسمه کس دغه کولی شي. نو دې طرف ته توجه ورکول پکار دي.